مونځونه هم کوو، په جمع سره امام سره اقتدا کوو او جمع نه بغیر هم نه کوو. چې مونځ نه فارغ شو نو د مونځ مختصر اذکار ذکر هم کوو. بیا رب ذوالجلال ته لاس ونیسو، دعا دې غواړو، یعنی دعا هم ته وغواړو، خو زمونږ ته د خپل مونځ یعنی دعا سرې زډ نه راځي. د مونځ موږ ته په مونځ کې څه یعنی چینجنګ نه راځي، څه تبدیلي نه راځي. د دې څه وجه کېدلی شي؟ اول به دا وایم چې د مونځ په دنیا کې یو داسې عمل ده، مونځ یو داسې عمل ده چې مونځ دې برابر شو ټول عمل دې برابر شو. د قیامت په ورځ به ستا د مونځ اول تباس کېږي. که د ستا مونځ قایم او سبا او ښه راوخته نو ستا د بقي عمل به هم صحیح وشي. او دویم چې کله نبی علیه صلات وسلام الله رب العزت معراج ته بوتلو خپل ملاقات، او نبی علیه صلات وسلام ته الله رب العزت څه ورکړو؟ په تحفه کې ولا مونځ ورکړو. چې کله راغلو صحابهو ته مونځ حکم وشو نو صحابه خوشحال شو، لکه موږ او تاسو د چا اختر راشي او بل ته مبارکي ورکو، یا د چا بچی پیدا وشي نو ته خوشحالو، یا د چا نکاح وشي هغې له مبارکي ورکو. صحابه په مونځونو یو بل ته مبارکي ورکوي، لکه دومره غټ عمل او دومره بهترین عمل. او په مونځ د صحابهو 2 رکعته مونځ سره مردګانې جمع کړي، 2 رکعته مونځ سره خپلې سوالیانې ورته مړ شوي دي، بېرته 2 رکعته مونځ کوي، نفل کوي او سوالیانې خپله سوالۍ وله پاسې کړي او مونځ کوي. الله رب العزت نه باران اورئ، مونځ کوي په کور کې رزق فراخېږي، مونځ کوي فساد ختمېږي، مونځ کوي اتفاق اتحاد راځي، مونځ کوي په کور کې اتفاق راځي، مونځ کوي په زړونو کې محبت راځي. او نن ما وتا دا یو شي نسبت مونږ سره نشته چې دا یو مونږ سره چې د یو ټیم رزق الله نه وغواړم 5 وخته مونځ کوو. ما ته څوک ویلی شي چې مونږ د یو ټیم رزق الله پاک نه غوښته ده، زمونږ رزق مسله حل شوې ده. وجه څه کېدلی شي؟ وجه دا کېدلی شي چې تا الله اکبر ویلو، نیت دې بند کړو، ستا چې سوچ ستا فکر چې کومه د هغه مونځ کې نه ده، ستا مخې ته رب ذوالجلال وړه ده، ستا ذهن کې دا نشته. ستا ذهن چې کوم دغه مسجد نه بار ده، ستا سوچونه چې کوم هغه مسجد نه بار ګرځي، ستا خیالات چې کوم هغه مسجد نه بار ګرځي. دغسې عالمان هم مونځ قایم کړي چې ستا په مونځ کې علم وي، ستا په مونځ کې چې ودرېدې الله اکبر، بس دنیا تعلق کټ، دنیا سره رابطه ختم، الله ته ولاړ یم. دا مونځ په دغه تاسو نن نه تاسو دغه شی شروع کړئ چې په دغه طریقې شروع کړئ، په دغه نیت شروع کړئ چې بس مونږ مونځ کې ودرېږو، الله ته متوجه، الله سره زمونږ تعلق. بیا ته دعا وکړه د مونځ نه فارغ شه، تا ته پته لګي چې ما مونځ وکړو. دغسې مونځ انشاءالله علماو سره کښېنو، نیکو خلکو سره کښېنو، خپلو امامانو سره مونځ ووایو، ونزدې کړو او بیا هغې نه بعد وکړو، نو انشاءالله تاسو خپل مونځ دی واخلئ.